نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. دا سورة العصر دے. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی والعصر قسم دے پا زمانہ ان الانسان لفی خسر چھ بے شک انسان خامخا پا نقصان کے دے. اللہ سبحانہ وتعالی په دې صورت کې انسان ته یو ډېر لوی او قیمتي خبرې ښودلې دي چې په هغې باندې عمل وکړي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وایي که چېرې انسان په دې یو صورت باندې عمل وکړي نو دی به کامیابۍ ته ورسي او دی به د دې دنیا نه کامیابه لاړ شي. نو پدې کې چې کوم څلور کارونه ذکر فرمایلی دي الله سبحانه وتعالی دا هغې اهتمام که چېرې وشي. الله سبحانه وتعالی د زمانې قسم خوړلی دی او زمانه په اصل کې الله سبحانه وتعالی د ذات نه ده، ځکه چې یو حدیث مبارک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو زمانې ته بد رد مه وایئ، ځکه چې زمانه الله ده او الله دا وخت بدلی را بدلی. یعنی ګوره دا دنیا قائمه کړیم الله سبحانه وتعالی دا، پیدا کړیم الله پاک دا او هغې چلیم په خپل قدرت سره. کوم چې د دې دا ټایمینګ دی، مثال ورځ شپه د دې تیریږي نو دا خو د الله په امر سره تیریږي که نه، د الله د امر نه بغیر خو یعنی نور راختې نشي. نو د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی یعنی د زمانې ذکر فرمایلو. والعصر الله سبحانه وتعالی فرمایي چې قسم دې په زمانه ان الانسان لفی خسر چې بې شکه انسان خامخا په نقصان کې دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړو او عمل یې وکړو نیک. اوس الله سبحانه وتعالی د انسان د نقصان خبره فرمایي او قسم یې وخوړو د زمانې او بیا ورسره دا فرمایي چې هغه خلک په نقصان کې نه دي چې چا ایمان راوړو د الله په ذات باندې او په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې او د الله دین قبول کو او د خپل پیغمبر تابعداري وکړه او صالح اعمال یې وکړه، یعنی نیک اعمال یې وکړو، د بدو عملونو نه ځان وساتلو. الله چې کوم کارونو حکم فرمایلی دی هغه کوي، کوم عبادتونو حکم چې فرمایلی دی هغه کوي، د هغې کوشش کوي، او چې د کومو نه الله سبحانه وتعالی منع فرمایلی ده د هغې نه ځان منع کوي. نو دې ته صالح عمل ویلی شي. او بل چې کوم پیغمبر الله سبحانه وتعالی مونږ ته رالیږلی دی د هغه په نقش قدم باندې چلیږي، دا ټول نیک اعمال دي. وتواصوا بالحق نو نیک عمل سره بل څه کار کوي، وتواصوا بالحق او یو بل ته یې وصیت وکړو د حق دین، وتواصوا بالصبر او وصیت یې وکړو د صبر. خپل عمل سره سره د نورو خلکو د اصلاح کوشش کول پکار دی. که چېرې داسې ونشي نو که یو سړی په خپله ډېر زیات نیک عمله وي نو په یو وخت کې به بیا په دنیا کې چې یعنی دی دا د دعوت کار نه کیږي او بل ته د وینا کار نه کیږي، د بل د اصلاح کار نه کیږي، بل ته د صبر تلقین نه کیږي، نو خلکو کې به یعنی کفر او فجور او ګناهونه به دومره زیات شي چې دی به مغلوبه شي او دی به د خپل عمل نه منې شي. یو وخت به داسې راشي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د خپل نیک عمل سره سره نور خلقو ته د حق وینا یعنی
تلقین او وصیت کول او د صبر تلقین کول. لکه مثال په یو سړي باندې صبر راغو، یو سړي باندې څه مصیبت راغو، نو هغه له چې سړی لاړ شي نو یعنی زوی یې مړ شي، پلار یې مړ شي، رور یې مړ شي، یا څه نقصان ورته ورسي په کاروبار وغیره کې ډېر غټ، یا څه زخم ورته ورسي، یا څه بیماری ورته ورسي، نو خلک ورله لاړ شي او هغه له تبه تسلي ورکي او هغه ته صبر ورکي. د هغې وجه دا ده چې د هغې سره لږه حوصله زیاته شي او هغه خپل چې کوم حالات په هغه باندې راغلي د هغې مقابله کولی شي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل. او بل دا ده چې که چېرې فرض که دا کار نه وي او مونږ چاته نه وایو او په خپله نیک عمل کوو، نو زمونږ بچي به یو وخت داسې راشي چې هغوی به نافرمانه شي او د الله نافرمانی به شروع کی او د دین نه بغیر شي او بغاوت به اختیار کی او بیا به خلک په معمولی خبرو باندې جګړې کوي چې څوک ولا صبر نه ورکوي، د صبر تلقین ورته نه کوي. نو په معمولی خبرو باندې جګړې او فسادونه به جوړ شي او دا دنیا به د اور یو تنور جوړ شي چې په هغې کې بیا اوسېدل همدغه نیک عمله سړي ته هم ګراني او دی به هم پکې خپل نیک عمل نشي کولی. د دې وجې نه چې ټول حالات او ماحول دته دا نه خراب شو چې د هغې د وجې نه دته داسې موقع نه میلاویږي چې دی پکې خپل عبادت وکړي او دی پکې خپل الله یاد کړي یا یعنی مطلب دا په ښو طریقو باندې عمل وکړي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د دې ترجمه یو پیره بیا واورئ. والعصر، قسم دې په زمانه، ان الانسان لفی خسر، چې بېشکه انسان خامخا په نقصان کې دی، الا الذین آمنوا، مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړو، وعملوا الصالحات او عمل وکړو نیک، وتواصوا بالحق او یو بل ته وصیت وکړو د حق دین، وتواصوا بالصبر او وصیت وکړو د صبر خلکو ته. نو دا خلک کامیاب دي. کنی نور ټول خلک چې کوم چا ایمان نه دی راوړی او یا دا کارونه نه کوي، دا نیک کارونه نه کوي، نو هغه ناکامیاب دي. الله پاک قسم وخوړو. لہذا د دغه سړي په ناکامیابۍ کې بیا څه شک دی چې څوک دا څلور کارونه نه کوي، نو هغه خو بیا ضرور ناکامیاب دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی وفرمایل. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. زمونږ دا ناسته دی خدای پاک په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، زمونږ د نجات سبب دی وګرځوي، او که زمونږ نه په دې کې څه کمې زیاتې شوي نو خدای پاک دې موږ ته معافي وکړي. او یا الله زمونږ آبا و اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د هغوی د ټولو مغفرت وکړي. څومره آبا و اجداد زمونږ وفات شوي دي او څومره خلک بیماران دي، هغوی له شفای کامله عاجله ورکوي.